پرون مونږه انوایس کټ کړو ټیک شو انوایس چې کله کټ شي نو دا وګورئ مونږ سره دا کسٹمر بیلنس راشي ټیک شو لکه انوایس مین څه دی چې ما دا مال خرڅ کړلو ټیک شو بیا ما ته کسٹمر څه کوي کسٹمر ما ته پیمنٹ ورکوي ټیک شو نو ا پیمنٹ بس څه کوم ریسیو کوم نو چې کله مونږ پیمنٹ ریسیو کو یو انوایس به بیا هم کټ کو بل کسٹمر ته بس خرڅ کو چې مونږ ته بیل کلیر شي کنه دلته وګورئ لکه اوس جمال دی ټیک شو جمال باندې زه خرڅوم 12 آیټم نمبر 1 ټیک شو او 12 آیټم نمبر 3 صحیح شو دې سره زه اډ کوم فریټ چارجز هم لکه 500 زما فریټ چارجز شو صحیح شو ها اوس دلته وګوره د جمال ټوټل انوایس اماونټ څومره جوړ شو 83,844.80 ٹھیک شو نو دا جمال ته څه شو زما انوایس کټ شو نو معنا انوینټری کې دا 12 آیټم نمبر 1 او 12 آیټم نمبر 3 دا معنا به ماینس شي ٹھیک شو دا خو زمونږه پریویس کارو دا به زه سیف کم کلوز به کم دا به راشم ریفریش به کم دا وګوره سیم اماونټ 83,844.80 دا جمال تنظیم شو اوس لیټ سپوز جمال مونږ ته څه وکړل پیمنټ یې وکړو ټیک شو راغو چیک یې راولېږلو یا راغو any kind of payment هغې وکړلو نو پیمنٹ ریسیونگ انټري به زه چېرته کوم ریسیټس ته ریسیټس مطلب څه دی پیمنٹ ریسیو کول ٹھیک شو کویک بک کې موږ سره ریسیو پیمنٹ هو دی کې ریسیټس ته باقي مطلب یې یو دی په خبره پوه شوئ نو ریسیټس ته به راشو ښه اوس ګوره سلیکټ ا کیش اکاؤنٹ دا ریسیونگ کیږي نو کویک بک کې به څه کېدل بای ډیفالټ به انډیپازټډ فنډ ته تلل دلته تا نه پوښتنه کوي نو هغه کویک بک کې موږ سره انډیپازټډ فنډ هو که نه دې کې موږ سره ریګولر چیکنګ اکاؤنټ دی دا اکاؤنټ او اکاؤنټ سیم دی خو تا سره آپشن شته لکه اوس دا پیمنٹ مونږ ته ایز ا کیش راغو نو دلته نه به کوم اکاؤنٹ سلیکټ کو کیش آن هینډ لکه ډایرکټ پس کیش آن هینډ به ډیبټ شي صحیح شو یا چیک کې راواستولو نو را به شو چېرته دلته به راشو بینک اکاؤنٹ به سلیکټ کو مونږ سره یو بی ایل کرنټ دی فار ایگزامپل ما ته چیک راواستولو چا چیک راواستولو احمد اینڈ کو د څومره پیمنٹ د دې ټول څومره چې پیمنٹ پاتې دی ټول نن خپل حساب کلیر کړو را به شو اوکې به یې کو نو دلته وګوره دا چې ته اوکې کې نو اوس مونږ ریسیونګ کوو چا نه نو دلته به راشې احمد اینڈ کو پیمنٹ کوي لګیا دی نو لاندې هسټري کې به د هغې ټول پیمنټس به تا ته 1 by 1 ښکاره شي صحیح شو اوس ګوره انوایس نمبر 0001 باندې هغې ته د دومره اماونټ ډیو دی اوس دا within a day دی نو لہذا ډسکاؤنټ مونږه سیټ کړی او که نه 2% یا 3% کم چې تاسو سیټ کړي وي نو ګوره هغه لکه ډسکاؤنټ حقدار دی ٹھیک شو نو هغه ډسکاؤنټ کیلکولیشن هم په هسټري خپله وکړلو پیمنٹ یې وکړلو نو دا پیمنٹ کمپلیټ یې وکړلو نو دا چیک کا کچرې هغه نیم پیمنٹ کوي دی کې نو دا به هایلایټ کې او دلته به هغه څومره پیمنٹ کوي هغه پیمنٹ اماونټ به لیکي په خبره پوه شوې ښه لہذا دلته اوس سچویشن څه دی هغه ټول پیمنٹ کلیر کوي لګیا دی نو زه به دا ټول پیمنٹ به ورته کلیر کړم دا پریویس بیلنس ہو اوپننګ بیلنس ہو که یاد دي شي مونږ چې کله کمپني جوړولو نو دا خو ډسکاؤنټ ورځې څه چې بیخي پې ورځې تېرې دي نو هغه ډسکاؤنټ هغې کې شامل نشو ٹھیک شو نو ما دې نه څومره پیمنٹ ریسیو کړو 3,70,123.43 جبکې د هغې څومره هغه جوړېدو 3,75,371 وجه څه ده چې 5,248.07 ډسکاؤنټ الاو شو او دا زما څه شوه خرچه شوه صحیح شو ښه ریفرنس کې به ولیکو ډیفینیټلی چې هغه پیمنٹ کوي نو زه به ورته یو رسید کټ کوم نو هغه رسید نمبر به دلته ولیکو ٹھیک شو یا نه سوري دا غلط شو چیک نمبر هغه پیمنٹ په چیک کړی دی ریفرنس کې به چیک نمبر ولیکو لاندې به ریسیټ نمبر ولیکو نو زما دا ریسیټ نمبر رسید
باندې یو آټو نمبر وي نو نمبر بدلته ورکړئ. ټیک شو. کچره دا تاسو ډیپازټ کوئ لګیاي ډیپازټ باز کمپنیانو کې سوي یو ټیکټ غونته ورکړي څنګه ته بانک ته ځې نو بانک ته چې ته چیک کیش کې نو چیک ته کاونټر باندې ورکړي اته ته یو کوین غونته یو ټیکټ شامته ورکړي ا ټوکن بیا ته یو سچر دا کیشیر دا نو کیشیر دا ته هغه ټوکن ایز ا ریفرنس ته اماونت درکړي چې کیشیر سره هم یو وي نو که هغه سیستم نه نو هغه یو ټیکټ نمبر چې دیږي نو ټیکټ نمبر ته دلته لیکل شي فار ډیپازټ چې نوی ضرورت نشته خبره پوه شوې نو ها پیمنٹ میتھڈ سو ماته په چیک باندې پیمنٹ وکړلو یا په کیش باندې وکړلو یا په کریډټ کارت وکړلو وغیرہ وغیرہ اوس پورې ما پیمنٹ نه دی ریسیو کړي نو ګوره بینک کې زما اماونٹ سره دومره 9,87,75,000 دی ٹھیک شو سمټایم دی را به شمدا به سو کما سیف شو اوس ګوره سمره اماؤنٹ شو 9,75,00,000 سمثینگ ہو تو اس 91 lakh شو یعنی زما اماؤنٹ سو شو ٹرانزیکشن شو ڈپازٹ شو ٹھیک شو اوس تا چیک کو چې آیا واقعي پیمنٹ شوه دی نو زمونږ د دلته سټیټس بس شي دغه زیرو بشي دا وګوره سټیټس څه شو زیرو شو دا غرنګ بزنس سټیټس تراشه نو بزنس سټیټس کې بم دلته کسٹمرز کې با احمد اینڈ کو با ختم شي خبره پوه شوې نو دا غرنګ کا ریپورت ترا شو مونږه او دلته مونږ سره ریپورت کې دی چرته لاړو هغه جرنل لیجر دا دی کې مونږ سره جرنل لیجر ټرایل بیلانس دی ٹھیک شو نو دې کې وګوره مونږ سره اکاؤنٹ ریسیویبل کیو کنه نو هغه کوم کمی راغله ولې کمی راغله ګوره احمد اینڈ کو کنه یو پیمنٹ ہے 25,000 کو اور یو پیمنٹ ہے 3,50,000 کو نو ریسیویبل چې کله کریډټ شي نو اټس مین ختم شي ډیبټ مطلب ریسیویبل وی کنه صحیح شو نو دا لکه ټرایل بیلانس کې هر چرته افیکٹ بس کیږي ګورا سیل ډیسکاؤنٹ ہو کنه سیل ډیسکاؤنٹ ډیبٹ دی کنه ډیسکاؤنٹ الاؤډ همیشه څه کیږي ډیبٹ کیږي لیجر تلاړ شه یو منټ غلط می کلک کړو دلته راشه نو دا ډیسکاؤنٹ چاته می ور کړی دی احمد اینڈ کو پس وجه ګوره آی ان وی او لیکل دی انوینټری هغه چې مانس کوم انوینټری اغسته و ودن ډیز هغه پیمنٹ وکړو او دا هغه پیمنٹ اماونٹ هغه ته اتوماتیکلی ریسیو شو کلیر شو ها اوس دوباره وګورئ زه ریسیو پیمنٹ کوما خو هاف پیمنٹ ماته وکړو هاف پیمنٹ چا ماته وکړو یو منټ دلته ز کسٹمرز لیست کې وګورم ګوره د دې 83,000 دی جمال اینڈ سنس دی ٹھیک شو د ماته 50,000 پے کړل ماته وی فیلال دا 50,000 کیش والا باقی و بیا ودا صحیح شو نو دلته برا شو مونږه سبقو ریسیټس ته برا شو ریسیټس کې ماته پیمنٹ څوک کوي لګیا دی جمال اینڈ سنس ها جمال اینڈ سنس سمره اماؤنٹ پاتے دے دمره اماؤنٹ پاتے دے ٹھیک شو دلته بز پیمنٹ ریسیو کوما سمرا 50,000 خدا ز ڈیلیٹ کما پریویس ٹھیک شو 50,000 ریسیو کوم نو ګورا څنګه چې ما 50,000 لیکلو هغه ډیسکاؤنٹ حقدار نه دی اف پیمنٹ کوي کنه فل هونه کوي موږ ټرم سو چې کچره تا دا فل پیمنٹ ادا کړو مال تک ډیلیټ یا اني کی ماونه والو هغه ډیسکاؤنٹ خپل ختم شو ولې چې هغه ماته نیم پیمنٹ کوي لګیا دی یا پورا پیمنٹ ماته نه کوي نو چې پورا پیمنٹ نه کوي ډیسکاؤنٹ ولې ورته صحیح شو ها اوس ګورا بینک کې ما سره سمره اماونٹ دی 91,45,000 ٹھیک شو نو دا 95 شي کنه ها ماته پیمنٹ کیش وکړو کیش پیمنٹ یو کو نو کیش پیمنٹ شو کو نو دلته ریفرنس کې به دا انوائس نمبر ولیکم ولې چې چیک خو نه دی کنه نو ماته دا پیمنٹ په کم بیاف باندې کړی دی 22,123 ٹھیک شو چې کیش پیمنٹ وی چیک پینو بیا چیک نمبر منګو صحیح شو ها ریسیټس نمبر دا ریسیټ نمبر شو ٹھیک شو را به شو سبو کو سیو
نو اوس ګوره دلته را کیلکولیشن وکړو وګوره څه شو 95,000 شو یعنی اماونټ ریسیو شو ٹھیک شو ښه اوس راشي دلته دا ریفریش کړئ نو د هغې 83,000 بجای څومره پاتې شو 33,000 دلته بزنس سټیټس کې مو ګورئ نو بزنس سټیټس کې هم د هغې اماونټ څه شو 33,000 شو دلته راشي ریپورټس ته جرنل لیجر ته او دلته نه راشي ګوره دا دی نو دلته وګوره ریسیویبل زمونږه نورم کم شو لیجر کې زه ګورم چې ولې کم شو نو 50,000 پیمنټس ما جمال اینڈ سنس نه ریسیو کړه خبره پوه شوې نو هر یو افیکٹ صرف ایکوریٹ ټرانزیکشن ضرورت دی صحیح شو ښه دې نه علاوه وګورئ موږ سره ریسیویبل نور ریپورټس هم دي څنګه پیبلز ریپورټس موږ کړي وو که نه زه دلته کتل غواړم چې ایجډ ریسیویبل څومره پاتې نو صرف جمال اینڈ سنس ته زموږ 33,000 پاتې دي خبره پوه شوئ ښه کیش ریسیټس جرنل ما اوسه پورې څومره کیش ریسیو کړی دی ګوره ډسکاؤنټ مې الاو کو او دا 2 کیش مې ریسیو کړل نو احمد اینڈ کو چې کوم و هغه و ټیک شو دغه رنګې 50,000 چې و نو 50,000 انوایس څه شو کریډټ شو اول ډیبټ و که نه ټیک شو نو دا لکه ریسیټ جرنل دی لکه دا جرنل به اتومیټیکلی جوړیږي کسټمر لیجر نو دلته وګورئ احمد اینڈ کو زما سو کسټمر و اول ډیبټ شو بیا ډسکاؤنټ سره ډیبټ شو ټیک شو بیا پیمنټ یې وکړو او بیا پیمنټ وکړو نه دلته دا ښه یو ټرانزیکشن کې ډبل پیمنټ شوی صحیح شو نو بیلنس یې څه شو 0 اوس ګوره جمال اینڈ سنزو نو 83,000 بیلنس پاتې و 50,000 یې پے کړو نو اینډنګ بیلنس یې څه شو نو ایٹ دا اینڈ آف پورا لکه کسٹمرز باندې زما څومره پاتې دا سیل جرنل اور کیش ریسیټ جرنل دا ابریویشن دي لکه ریفرنس کې پیچټری کیلکولیشن کوي نو پیچټری خو من کیلکولیشن څنګه کوي خو هغه کوډینګ کې بیا دا هغه استعمالوي پوه شوې نو دلته راټول تاسو بیا ریپورټس وګورئ ګوره انوایس رجسټر هم ما سره شته لکه اوسه پورې 100 انوایسز دي 3 انوایسز تللی دي چې هغې کې 2 انوایسز احمد اینڈ کو ته تللی دي یو جمال اینڈ سنس ته تللی دی